السلام علیکم دوستانو. بنگلاديش آسټرالیا ته په لومړنۍ ټیسټ لوبه کې په 9 وکټو سره ډیره په زړه پورې ماته ورکړله او دغه لومړنۍ ټیسټ لوبه دوستانو بنگلاديش په خپل نوم کړله او تقریبا دوستانو 23 سال پس بنگلاديش چې کوم دی هغه آسټرالیا ته دوره وکړله او آسټرالیا ته په آسټرالیا کې هم ماته ورکړله. ځکه چې آسټرالیا ته په آسټرالیا کې ماته ورکول دا ډېر سخت کار دی، ډېر ګران کار دی. د هندوستان غونډه کې لوبډله چې کوم دی هغه آسټرالیا ته په آسټرالیا کې ماتې نشي ورکولی. تقریبا 2 ځله چې کوم دی هندوستان آسټرالیا ته اوس وخت کې ټور وکړو او 2 ځله چې کوم دی سیریز بایلو او بنگلاديش چې کوم دی هغه 23 سال پس آسټرالیا ته دوره وکړله. 2003 کې چې کوم دی اخرنۍ دوره شوې وله بنگلاديش آسټرالیا ته. د هغې نه پس چې کوم دی بیا ټیسټ لوبې نه وې درسره شوې په آسټرالیا کې د بنگلاديش او د آسټرالیا ترمنځ او 23 سال دومره غټ عرصې پس چې کوم دی بنگلاديش آسټرالیا ته په لومړنۍ ټیسټ لوبه کې بالکل ډومیننټ شکست ورکو او یک طرفه ماتې چې کوم دی بنگلاديش په دغه لوبه کې آسټرالیا ته ورکړله. په بولینګ کې هم که تاسو حسن محمود وګورئ زبردست قسم د بولینګ یې سره په لومړني انینګز کې چې کوم دی هغه 6 وکټې ترلاسه کړلې. دغه رنګې په بیټینګ کې تاسو که وګورئ تنزیل حسن چې کوم دی هغه پکې سلیزه ووهله، بهترینه بیټینګ یې سره کوو، یعنی بالکل آؤٹ کلاس پرفارمنس چې کوم دی په دغه لوبه کې د بنگلاديش لوبډلې ورکړي دي. او تاسو ته د دوستانو دا هم یادوي چې بنگلاديش چې کوم دی په دغه وخت کې په آی سی سی کم رنکینګ دی د ټیسټ په هغې کې چې کوم دی په 4 نمبر باندې دی او دغه لوبې چې وګټله کې دي چې اوس چې کوم دی 2یم لا 3یم پوزیشن ته هم راغلی وي او آسټرالیا ته اوس خطره جوړ دی چې هغې چې کوم دی اوس ډاون شي یا لاندې راشي. یعنې اوس چې کوم دی بنگلاديش ته ډېر ښکلی چانس جوړ دی چې هغې دې ځل ته چې کوم دی چې آی سی سی ورلډ ټیسټ چمپینشپ فاینل کې لاو کړي. ځکه چې کله چې ته آسټرالیا ته ماتې ورکولی شي په آسټرالیا کې نو ته بیا چې کوم دی په فاینل کې هم بهترینه لوبه سره کولی شي او ستا حق جوړېږي چې ته آی سی سی ټیسټ چمپینشپ فاینل کې لاو کړي.